نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، مشرانو، کشرانو، دوستانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم اذان خان کشمیری دی او ما سره دویمې ونډو کې موجود دی مولانا جنید خان صاحب. دا زموږ لومبی پروګرام دی او د دې پروګرام نوم دا دی د مسلې حل. اولنی سوال دا دی چې کله کله په واټس اپ خلکو دا میسج راځي چې دا میسج 10 کسانو ته ونه لګي نو پتا باندې به ډېر غټ عذاب راځي یا ورمان ډېر غټ مصیبت راځي. دا رشا دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق د ځان نه بلا شي خبرې جوړي دغه شانتي. مثال په تور باندې کله چې روزه را نږدې شي نو دا میسج چلیږي په واتس اپ باندې دغه شانتي په نورو پلیټ فارم باندې وی چا چې ته غونډو نه مخکې د روزې خبر ورکه خبرې راورسو تا ته نو په هغه باندې به د دوزخ اور حرامي د ځان نه خبره جوړه کړې. دا چا ویلي دي؟ دا حدیث کې راغلی دي. حالانکه دا یو حدیث کې هم نشته. بله خبره د ځان نه دا جوړه کې دي وی پیغمبر علیه صلات والسلام په خوب کې راغلی موږ له وی هغه فرمایلی دي چې که چا چې 1 کروڑ پیرې درود شریف ووی نو هغه به جنت ته ځي او چا چې ونه وي نو هغه به دوزخ ته ځي. او څوک چې دا میسج 10 کسانو ته ونه لېږي نو هغه هم دوزخي دي او څوک چې دا میسج 10 کسانو ته ولېږي نو هغه ته به ډېره غټه خوشحالي ملاویږي. دا غونډې خبرې د خلک د ځان نه جوړوي. حالانکه پیغمبر علیه صلات والسلام په خپله زندګۍ کې څومره ارشادات چې دي څومره چې حدیث دي څومره چې احکامات دي پای باندې موږ عمل نه کوو. څومره خلک پکې داسې دي چې فرض مونځ هم نه کوي آی ته نه ګوري نور داسې فرایضو ته نه ګوري واجباتو ته نه ګوري او دې خبرو پسې لګیایي. بالکل فضول خبرې د ځان نه جوړي. رسول پاک علیه صلات والسلام ارشاد فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په قصد باندې په ما باندې دروغ وتړل په ما باندې دروغ وي کومه خبره چې ما نه ده کړې او ما طرف ته منسوبه کړه چې دا خبره پیغمبر علیه السلام کړې ده نو داسې کس دی خپله ټھکانه او خپل ځای دی جهنم جوړ کړي. دا صحیح بخاري کې روایت موجود دی. نو لہٰذا یریدل پکار دی د خدای او د رسول نه او داسې خبرې مخکې لیږل د دې نه اجتناب کول پکار دی. تر اوسه پورې چې دا کار چا کړی دی ایله پکار دی چې توبه وکړي. د خوب په باره کې اسلام څه وایي؟ خلک ډېر خوبونه ویني، څه پکې رښتیا وایي او څه پکې دروغ وایي او خوب باندې عمل کول دا روا دي که ناروا دي؟ خوب په 4 قسمه باندې دی. یو خوب هغه چې انسان د ورځې کم کارونه کوي کمې خبرې کوي نو هغه خبرې هغه کارونه بیا دی په خوب کې کوي. مثال په طور باندې یو سړی ګپ لګوي ای کې د خلکو نومونه لي نو دی چې کله وده شي بیا خوب ویني نو په خوب کې د خلکو نومونه لي. ای کور والاریانې چې دا دې څه کوي دی کم خلکو نومونه لي او څه خلک داسې دي چې خوب کې منډې وهي. دا کتابونو کې هم لیکلي څه خلک داسې دي چې په خوب کې ونې ته خیږي په خوب کې ګرځي. داسې خلک هم پکې شته. نو دې ته وایي د خوب لومبی قسم. دویم قسم هغه دی چې د شیطان د طرفه خوبي ای کې شیطان سړی یری شیطان ولا غلط خیالات راولي نو دا شیطانی خواب دی. دا لومبی 2 قسم چې دي د دې څه اهمیت نشته. دریم قسم او څلورم قسم د دې ډېر اهمیت دی اسلام کې. یعنی یو فرشته چې خوب کې تا ته سووي دغه شان د فرشتې طرف نه څه الکاو شي نو دې ته وایي رحمانی خوب. دغه شان د خدای پاک د طرف نه تا ته یو شیز الکا شي تا ته یو خبره راورسي په خوب کې نو دې ته وایي رحمانی خوب. په خبره پوه شوې؟ دا خوب چې دی د دې خوب د معنی تپوس پکار دی د هغه خلکو نه کم چې په دې فن باندې پوهېږي کم چې د خوب په معنو باندې پوهېږي. هسې نه چې څوک د له مخې له درځي هغه ته د خوب خپل خوب بیانوي دا غلط کار دی او دې ته ډېر نقصان رسي سړي ته. نو لہٰذا خوب به هغه سړي ته بیانوي کم چې ستا سره ډېر نږدې تا سره ډېر تعلق او د خوب په معنی پوهېږي داسې خلکو ته به خپل خوب بیانوي. او درېیمه خبره دا ده چې خوب چې دی د دې ډېر اهمیت دی. رسول پاک علیه صلات والسلام ارشاد فرمایي زمانه پس نبوت ختم شو. اٹ مین کہ زمانہ پس بن یو نبیم ناراضی زه آخری نبیم لیکن زمانہ پس بس صرف و صرف مبشرات راضی. مبشرات مطلب خپل خوبونه خوشحالیانه. یو خوب سړی وویني چې ستا سره به داسې کار کیږي
ښکلي خوب وویني نو دې ته وایي مبشرات. نو دا خوبونه چې دي د دې ډېر اهمیت دی. بل حدیث کې راځي رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې یو مسلمان چې خوب وویني د مسلمان خوب دا د نبوت 40 حصه ده، د نبوت 40 حصه ده د مسلمان خوب. نو لہذا ښکلي خوبونه چې دي دا هغه خلکو ته بیان کول پکار دي کم چې د دې په معنی پوهېږي یا تاسو سره ډېر قریبي ډېر تعلق والي ډېر نږدې تاسو ته، نو هغې ته خوب بیانول پکار دي. دا د خوب اهمیت دی اسلام کې. لیکن دې سره یو خبر یاد ساتئ، د ځان نه خوبونه جوړول چې ما خوب کې تللی دی، ما خوب کې پلان کې لیدلی هغه سره داسې چل شي داسې چل شي، د ځان نه خوب جوړول دا ډېره سخته ګناه ده. رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي وی قیامت پر ورځ به داسې انسان کم چې دروغ په دروغ باندې خوب جوړي داسې کس له به خدای پاک 2 دانې ورکوي. د څه دانې؟ د جمدرو، یعنی د غنمو په شان 2 دانې به ورکوي ولا او ورته به وایي چې دې له غوټه ورکه. نو دانې له غوټه ورکول د آسان کار دی؟ بالکل مشکل بلکې ناممکن بلکې محال یو کار دی. نو دا کول دغه دپاره عذاب دی، ابدا نشي کولی او هېڅ چېرې هم دا نشي کولی. نو لہذا داسې عذاب وله خدای پاک دله مقرر کړی دی څوک چې په دروغو باندې خوبونه جوړوي. یو عام انسان او د یو پیغمبر په خوب کې ډېر فرق دی، ډېر ډیفرنس دی. مثال په طور باندې پیغمبر یو خوب ویني چې خپل زوی حلال کا قربان کا، نو اوس پیغمبر د پاره دا خوب لیدل دا وحی ده، دا حجت دی، دا دلیل دی، دا دین دی، دا هغه د پاره یو حکم دی. نو هغه د پاره په دې عمل کول څه دي؟ لازمي دي. په خبره پوه شوې؟ نو هغه به خپل زوی قربان کوي حلالۍ به. لیکن ما او ته اگر خوب ووینو چې خپل زوی سره دا کار وکړه یا دا کار وکړه یا پلان کې کار داسې نه داسې وکړه، نو زما او ستا خوب چې دی دا حجت نه دی، دا دین نه دی. اوس خلک خوبونه ویني ما ته وي پلان کې بزرګ ویلی دی یا پلان کې پیغمبر زما خوب کې راغلی چې مونځ داسې وکړه یا داسې مه کوه داسې وکړه یا 2 رکعاته وکړه یا نو دا څیزونه چې دي دا زموږ دین چې دی مکمل شوی دی. په دین کې نوې کارونه راستل چې پیغمبر راته وي په خوب کې یا په بزرګ راته وي یا راته پلار په خوب کې راغی چې دا چل داسې وکړه داسې، نو دا کول دا ناروا دي، دا ناجایزه دي. خلک خوب کې ډېر یېرېږي، د دې څه علاج شته؟ داسې قسمه خوب د شیطان د طرف نه دی او د دې علاج نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې موجود دی. کله چې سړی وده کېږي پکار دا دی چې دې دا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. دا کلمات دی ووایي نو امید دی، نو قوي امید دا دی چې دی به د داسې خوابونو نه به دی بچ کېږي. ماشاءالله ډېر زبردست موږ له جوابات ملاو شو. نور سوالونه به بل پروګرام کې کوو. والسلام.